الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنګرخان ما او ګرمي غربت او لوډ شیډینګ په پېښور کې په دیر کالونۍ کې د غریب آباد د یو تنکي زلمي ځوان ژوند څنګه اخلي په دغې باندې خبرې کومه. دا وخت ما سره د هغې رشته دار ولاړ دی، ورور یې ولاړ دی، د تره زوی ولاړ دی، خو چونکې ورور یې په داسې یو حالت کې دی چې خبرې نشي کولی د ډېر غم له وجې نه خبرې ترې ګډوډ کېږي. ما پرې څو ځل کوشش وکړ خو هغه خبرې ترې ورانې شي د ډېر صدمې له وجې نه. د تره د زوی سره خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ورور جانه د ټولو اول خو راته ووایه چې کوم تنکی ځوان وژلی شوی دی د هغه عمر څونه دی او نوم یې څه دی؟ اول خصوص تاسو ډېره شکریه ادا کوم چې په دومره مصروفیاتو کې تاسو رالې زموږ اواز مې چت کړو. د هغه نوم هنرشاه ول دی، ګل اکبر دی او عمر یې 24-25 سال عمر دی. د کار څه کوو؟ دا لوهارو جي لوهارې کار به کولو. ټیک ده. ټوله ورځ به په دوکان کې کار کړی، د شپې به کور ته راغلی چې ارام به وکړم، خو لوډ شیډینګ خوب ته پرې نه ښودو، د شپې بهر راووتو، بیا څه چلو شو؟ جی بالکل دا موږ سره شپې 1 بجې پورې دلته کور مخ د ډاک کې ناستو، موږ هغه مشران هم را سره ناستو، موږ هم ناستو، تره زامن هم ناستو. د شپې 1 بجې پورې خوب هم ولې نه کوو، بار هم څه کوو؟ بجلي د وجې زموږ دا درېیمه څلورمه ورځ د بجلي ډیم د پکې نه دا وایه. نو بیا هغه نه یو ملګری ورپسې راغلی وي راځه عثمان اټون کې موږ یو ملګری دی هلته به لاړ شو. عثمان اټون کې بجلي نه ځي، هلته به شپې لاړ شو، د هغې پلانټ هم لګېدلی دی. دوی چې هلته شپې لاړل هلته روانو په لاره کې ورته یو ډاکټر مخې رالې. دغه ډاکټر و د خلکو د پولیسو والا د خولې خبرې ډاکټر نه چا 12 بجې موبایل والی دی او پیسې ترې اخیستې دي. نو ډاکټر ورته مخې ته ودرېدو چې لکه تاسو موږ نه پیسې وایي دا ورته موږ غله نه یو، خو موږ د څه مجبورۍ د بجلۍ د وجې راوځي د مرګري ځای له راغلي یو. بل ډاکټر سره دویمه او درېیمه خبره نه ده کړې، لږ اوس تکرار یې کړی دی او یو ته مخکې شوي وروسته شوي د هغې ویشتې دی. هماغه ډاکټر بیا هسپتال له بوتلی دی چې هسپتال یې بوتلی چې کتلي دي هلک سیریس دی، ډاکټر یې تښتېدلی دی. بیا یو انسپکټر و زموږ د مشر تره زوی دی رنګ کړی دی چې راشه ستا رور دی لګېدلی دی. زموږ د تره زوی دی تپوس وکړو چې په څه لګېدلی، چا ویشتی او په کوم ځای لګېدلی دی. بس په دې بدل کې هغه چې کوم انسپکټر و سب انسپکټر و حسن علي نوم یې و، هغه څه داسې الفاظ استعمال کړي چې هغه زه نشم ویلی. ساده دا ووایه د خور او د مور کنځلې کړي. کنځلې ښه. د هغې نه علاوه ستا د دې تره د زوی سره بل څوک ملګری و؟ بالکل یو ملګری و په کوکي مشهور دی، هغه حوالات کې دی، هغه ورځ حوالات کې اوس راوتی دی. هغه هم د خولې دا خبره چې ډاکټر رالی دویمه درېیمه خبره یې نه ده کړې او بس یو مخکې شو وروسته شو او په ده باندې یې ډزې وکړي. ټیک ده. خادره ته ووایي چې اف آی آر هم د چا خلاف کټ کړی دی؟ اف آی آر موږ د نادر او د ناصر په خلاف کټ کړی دی. نو څه معلومات تاسو ته فلحال شته؟ گرفتار دي نه دي گرفتار؟ نه جي نه دي گرفتار نه دي جي. ټیک ده. ښه. بل اخري سوال دا کومه چې ستاسو کوم د تره زوی مړ دی د ده واده شوی و؟ نه جي د واده نه و شوی، دا 24-25 سال عمر یو او بس اوس څه کم داسې عمر یو، موږ نه زموږ عمر کې یو. ټیک ده. واده مور پلار یې ژوندي دي؟ چې پلار یې وفات شوی دی 2 میاشتې کېږي او مور یې ژوندی دی. نو مور یې د دې غم سره څنګه هغې نه پس څه کیفیت کې ده، څه حالات دي؟ نو بس هغه خو بیا تاسو موږ نه ښه پوهېږئ چې یو مور یو زوی دي ځوان زلمی زوی دي مړ شي لاړ شي، نو د مور زړه نه خو بیا یو الله خبرې نو بل څوک دی نه خبره. ټیک ده. کیف خوشحاله شي، الله یې د باندې غم اسان کړي.